زه خبر په منظور پښتین باندې دریم برید وشو او حمله په وشو خو دا پر منظور پښتین نه بلکې وسلوال ونیول شول او دوه وسلوال چې کوم ته هغه نیول شوی بیګا یاد دی چې منظور پښتین پرون د خیبر چې کوم روانه 11 اکتوبر جرګه د هغه د ګراوند افتتاحي کوله د افتتاح نه بعد روان پېښور ته په حیات آباد پېښور مارکیټ کې چې کوم ته حالت په وسلوالو د منظور پښتین باندې د برید کولو کوشش وکړو خو د پی ټی ایم ملګرو په خپل زور هغه کسان گرفتار کړل او د وسلو سره هغه کسان ونیول. تازه خبر راغله ملګرو خو ویډیو سره حتما شیر کړئ ویډیو در سره ریپوسټ کړئ مخکې دا پیغام ضرور شیر کړئ ځکه چې 11 اکتوبر را نږدې ده او ډیر زیات کوشش کوي په منظور پښتین باندې په هفته کې دنه درې برید وشو په دغه درې برید کې چې کوم دی هغه الله بچ کو خو روان وختونه هم ډیر خطرناک ثابتېدل شي که داسې هم دا ریاست چې کوم دی په منظور پښتین باندې اټیک کوي د روان 11 اکتوبر جرګه ناکاموي خو د پښتنو دا یو لوی امتحان هم دی چې د پښتنو په دې کې یو لوی امتحان اخیستل کیږي یو وخت په 11 اکتوبر ټول قومي ګوندونه او سیاسي ګوندونه او مذهبي ګوندونه چې کوم دي د دې جرګې حمایت اعلان کړی دی بل وخت په دې باندې په سوشل میډیا او پر رسنیو باندې ډیر زیات کلک کمپاین هم روان دي بل وخت د عاصم منیر لاړه د سیاسي پارټیانو ته کال راځي چې تاسو په دې جرګه کې شرکت مکوئ د دې جرګې څخه انکار وکړي خو بل وخت د سیاسي پارټیانو دا یقین دهاني ده چې د قام په خاطر او د ولس او د ملت په خاطر باندې موږ دې جرګه کې حتما شرکت کوو خو بل وخت اوس په دې هفته کې درنه په مشر منظور پښتین باندې د مرګي برید کیږي چې مشر منظور پښتین یا خو د منځ یوسي یو داسې هغه ورسي نقصان ورسوي چې روان 11 اکتوبر د پی ټی ایم کارکونان داسې کارنامې وکړي چې هغه پر روان وکړي د قانون او د آئین پر خلاف یا تشدد وکړي بل څه هم وکړي چې بیا سیاسي ګوندونه هم دې ته دا وایي چې تاسو تشددګر یاست تاسو تشدد کوئ خو بل وخت د پی ټی ایم ډیره د حکمت نه کار اخلي چې دی خو نه دغه خلکو چې کوم دی وجل بلکې دی ډایرک هم وجل شو په دې باندې ډایرک برید هم کولای شو خو نه داسې ونه کول چې دی خو د حکمت نه کار واغستو دی د پوهې نه کار واغستو خدا کسان ځان سره وساتل په نږدې وختونو کې به دغه کسانو ویډیو هم د رسنیو باندې خپرې شي د پی ټی ایم مرکز لخوا وینا شوې ده خو د پی ټی ایم سکیورټي هم زیاته شوې ده ماشا منظور پښتین ته اوس نږدې پرې خودل هم دا یعنی اکثر نکېږي ورتلې نشي دا پکاره ده چې ماشا منظور پښتین د پر رسنیو باندې ټرک आवाज پورته کو د ماشا منظور پښتین د ژوند په خطر کې ده دغه د ژوندۍ لپاره منظور پښتین یو یوازې کس نه بلکې دا د یو سوچ او یو فکر د یو نظریه ده په دې شاته یو لوی فرقه ده یو لوی ټوله ده د شاته یو لوی سوچ یو فکر ده په دې ته شاته ولس ولاړ دی نو باید چې دی ولس فرض جوړیږي چې د خپل مشر دفاع په هر صورت کې وکړي او د مشر منظور پښتین لپاره هر قسم چې څه هم کېدلی شي نو هغه د بچاو لپاره د هغه د ژوندۍ لپاره هغه ضرور د وخت نه مخکې چې کوم دی هغه پوره کړي او ټول ملګرو سره خواته چې دا ویډیو سره مکه شي دا پیغام مکه سره خپور کړي